عجب غرور لري دا وطن هر زلمی باتور لري دا وطن عجب غرور لري دا وطن د څلورلارو د ښکلاو د ارزښتونو د ساتلو په موخه د کمپنۍ په چوک د پغمان او چاردهي څلورلارې کې بیت المقدس ته ورته اسلامي بڼه د کابل ښاروال مولوي عبدالرشید د اسلامي امارت د مشرانو د کابل ښاروالۍ د مرستیالانو او یو ډیر شمېر ښاریانو په ګډون ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. په یادو مراسمو کې کابل ښاروال د کلتوري چارو د مسؤلانو د هڅونې سربیره د یادې بڼې په اړه وویل چې کابل ښاروالي د تاریخي فرهنګي او دیني ارزښتونو د ساتلو په موخه د کابل ښار په کچه یو شمېر بڼې او پروګرامونه تر لاس لاندې نیولې دي چې په بیلابیلو پړاوونو کې به پلي شي. نو موږ تقریبا 15 چارایانې مو شروع کړی و چې دا تقریبا یو اتم یا نم چارایي دی چې موږ جوړ کړی دی، تزیین کړی ده. نوموړي وویل چې موخه له دې بڼو دا ده څو کابل ښار خپل اصلي افغاني او اسلامي بڼه ترلاسه کړي او د ښار په ښکلا کې غوره بدلون راشي. یاده بڼه د اسلامي او تاریخي ارزښتونو د ساتلو او د فرهنګي میراثونو د بډاینې په موخه په 18 متره اوږدوالي او پراخوالي او 9 متره لوړوالي طرحه او ډیزاین شوې ده او په یو وقت د 109 هویتونو لمونځ کوونکو وړتیا لري. امروز شما شاهد یک نماد تاریخی و مقدس در چهارراه شهدای پغمان و چهاردهی هستین که هیچ نظیر انشالله به سطح شهر کابل نداره. همین برنامه ما ادامه داره انشالله. کدام نواحی که از زیبایی شهر بیرون مانده، چهارراه‌های بزرگ شهر کابل انشالله که شما در نزدیکا شاهد زیبایی، تنوع و آبادی از مناطق شاید باشین. د کابل ښار د تیرو میاشتو له حالت سره پرتله کو کاملا بدلون راغلی ده. کابل ښار ښایسته سوی ده، صفا سوی ده. دا بڼه په بنسټیزو توګه د کابل ښاروالۍ له لوري له 2 میاشتو په کمه موده کې جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه.